ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. عزتمند اوریدن کو دا کمایات چې ولسته شو د دویمې سپاری سورۃ البقره د آیات کې الله سبحانه و تعالی د مشرکین او د کافرو يهودو نصاراو د اعتراض جواب ورکړي چې د اعتراض هغه په تحویل د قبله باندې کړو. دغه مختصر وضاحت هم داسې دی چې نبی صلی الله علیه وسلم کله مبعوث شو نو مکه مکرمه کې نبی علیہ السلام بچ منځ کولو نو په داسې ترتیب با ادریدو چې بیت الله هغه ته هم مخراشي او بیت المقدس ته هم راشي او مکه مکرمه کې داسې کېدل ممکنو ګران نو ځکه چې کعبه هغه ته د هر طرف نه انسان مخ کولای شي نو نبی علیہ السلام به مخ د داسې طرف نه ګرځولو چې باغ کې به بیت المقدس ته هم مخرات لل کېده. خو کله چې نبی علیہ السلام هجرت وکړلو او مدینه طیبه ته لاړو نو مدینه طیبه کې بیا داسې نو ممکن چې د دوانو طرفونو ته په مانزه کې مخرج او استقبال لقبلی یعنی مخ ګرځول قبلی ته په مانزه کې دا د شرایطو د مانزه نه دي. د مانزه چې کم شرایط دي و یا ته نو پاک یو شرط هم دا دی چې قبلی طرف ته انسان مخ ګرځي. مدینه طیبه پاکی داسې ځکه نو ممکن چې مدینه طیبه کې بیت المقدس دا شمال طرف ته او کعبه بیت الله دا جنوب طرف ته راځي.
نو ال دي چې کعبه تمخ ګرځي نو بیت المقدس ته شارزي او بیت المقدس ته چې مخ ګرځي نو کعبه ته شارزي نبی صلی الله علیه وسلم بیت المقدس ته مخ وګرځو او دلیل دغه د پاره وحی خفی وا چې ته احادیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وای بیت المقدس ته نبی علیہ السلام مخ ګرځولې وو خو خواهش او محبت د نبی علیہ السلام داو چې زما مخ کعبه ته شي ځکه دا د ابراهیم علیہ السلام قبله وا دا د اسماعیل علیہ السلام قبله وا او نبی علیہ السلام زیات مشابهت په ملت کې د ابراهیم علیہ السلام سره نو شپاړس میاشتې یا ولس یا تلس چې نبی علیہ السلام بیت المقدس ته په مانځ کې مخ وکړلو دغه نه پس وحراله او نبی صلی الله علیه وسلم ته حکم وشو چې ته د بیت المقدس په ځای باندې بیت الله کعبه ته مخ وګرځوه چې کله نبی علیہ السلام شپاړس ولس میاشتې پس کعبه ته مخ راوګرځو نو دا وخت چې کم کفارو عام مشرکین یهود نصارا او اعتراضات شروع کړل چې دا څنګه پیغمبر دی چې د خپل دین کې تذبذب دی او د په تحیر کې مبتلا دی کله یو طرف ته مخ ګرځي کله بل طرف ته چا مې اعتراض په دې طریقې کولو چې کوم يهودو یا نصارا چې دا پیغمبر په هر کار کې زمونږ مخالفت کوي وګوره په دې خبره کې هم د زمونږ مخالفت وکړلو چې بیت المقدس په ځای باندې د کعبه ته مخ ګرځي دا مختلفو اعتراضات او په داسې موقع چې کله یو انسان د حق تابعداري او د حق طرف ته دعوت ورکي او په حق باندې ولاړی نو اعتراضات کول دې سره انسان ته خفګان پریشانی راځي تنقید کول سره پریشانی راځي او په داسې موقع باندې د چا حوصله افزایی کول چې کمکار انسان کوي او بل دغه حوصله افزایی وکي نو دې سره هغه ته خوشحالي راځي او په اعتراضات او تنقیدات باندې حوصله شکنی راځي نو الله د خپل پیغمبر حوصله افزایی وکړه او کما خلقو چې اعتراضونه کول په نبی علیہ السلام هغه ته جواب میلاو شو ولکل وجهات چې د هر چا د پاره یو طرف ته یو جانب دے جهاد ته هو مولیها چې د هر انسان او هر قوم او هر مذهب والا هغه طرف ته مخ ګرځون کې دی بیا رسول صحابه کرامو ته یو جمله ذکر شو چې فاستبقوا الخيرات تاسو نیکو طرف ته او د خیر طرف ته سبقت وکي دیو بلنا سیالی او پیشقدمی وکي د دوانو جملو منځ کې سره مته سمناسبت ته دا ډیره د کمال خبره ده چې کم کار والا کسان دي او هغه کار کول غواړي ایو کار مخې ته بوتلل غواړي داو د پر عظیم هدایات دي او په باغی باندې ګران ده او باغی باندې ځان په کول مشکل کار دی
هدایات هم دادي چې خلق بلګیای اعتراضونه بکئی سوک به یو سوی سوک بمبل سوی خطا خپل میشن خپل مقصد مپریدا ستا میشن او ستا مقصد چاگه حق طرف تا دعوت ورکولی او د کلمت الحق بیانول دی او په حق باندې کلک ودریدل دی او د حق نشر اشاعت کول دی دغه ستامی شنده خلق بلګي سبوي اور پی تو میندیش زی غوغای رقیبا اوازی سگان کم نکند رزقی گدارا سپی غاپی ملنگ خپل چل ټولی داسې نه کوي چا بسپو پسې غپا شروع کی او سپی دا غزنه داړي چنګي کی او دی اور تر دې زنه داړي چنګي ننا خپل چل ټولی او سپی تصریف کور شوی او یای په ګټي ورولي اخوا طرف تکي دیکھ عظیم سبق امدا شو چې دا څوک تنقیدات کوي څوک اعتراضات کوي دا انسان د کار نه پاتې کول غواړي او دا مقصد هم دی چې کما کار دی نو هغه کار اونشي دغه نه خلق پاتې شي په دې وجه اعتراضات کوي هغه تنقیدات کوي او دا کوشش لګولې چې پدې کې خلق مبتلا کی لکه دې زمانه کې هم يهود او نصاراو دقه په خوانو يهود او نصاراو طریقې کار خپل کړي چې مسلمانان هغه په داسې خبرو کې الجاو کړي دي چې هغه اهم نه دي غیر اهم خبرې دي غیر ضروری خبرې دي او کم اهم خبره چې دا ضروری مقصدی خبره هغه په شاشوي دا اهم خبر همدا د چې ته د دین اسلام خدمت وکي او د دین اسلام نشر اشاعت وکي او د دین اسلام په دنیا کې د غالب کولو د پاره جدوجہد کوشش مهنت وکي او د دې مقابله کې چې څه قسم کفر دی دغه مخنیوي وشي کاغه د هریو کفر دی کاغه د بوتمت کفر دی کاغه د هندوانو کفر دی کړي سکانو کفر دی کاغه د يهوديانو دی کاغه د نصاراو دی او کاغه د عام کافرانو مشرکانو دی چې د ټول کوپر مخنیوي وشي او دې مقابله کې اسلام او د اسلام چې کم تقاضی دي او داغي کما مقتضیات دي داغي کم مختلی دا په عالم کې خور شي ناوم دغه مسلمان په هر لین کې داسې حد ورسولو او په هر لین کې په داسې خبرو کې اختکو مبتلا کړو چې څه خلک هغه دي بلکې اکثریت چې دنیاي د هغو د ژوند مقصد ګرځولې یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا او د آخرت مبارک الله لا یعلمون نه پويږي د دنیا په هنرونو د دنیا په کارونو باندې ډېر خپويږي او د آخرت په باره کې نه پويږي او دنیا دا ژوند د خپل هغه پوي او د تعلیماتو مقصد ګرځولې څومره تعلیمات چې په دنیا کې نن په دغلین کېږي
او مونږ پاغي سوچو کو کوم عصري تعلیمات دي نو داغي 1 نمبر مقصد او 1 نمبر هدف اغم دقه دنیا دا اور دنیا جوان ذالک مبلغهم من العلم دا ټول علم انتها تعلیم انتهایی ګرځول او دا دومره اهم ښکارا کړی دا چې دې په مقابله کې چې کما د آخرت ژوند دی کما نه ختمیدون کې ژوند دی هغه خلک اړو سره منی نه دغه نه انکار کوي د قیامت نه انکار کوي د قیامت او دنیا منځ کې چې کما د برزخ حالات دي دغه نه انکار کوي او لګیانی قیاس د شاهد په غایب باندې کوي د دې عالم قیاس په بل عالم کوي نو څه دغه دي چې سره د هغه ژوند هغه قائل نه دي او مسلمان نشي کېده لیکن حکم چې مسلمان دی او دا ایمانی مفصل او ایمانی مجمل از د کړه دی ویم چامنت بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت دا وی او باندې کې آخرت د ایمان اقرار کوي او د مرګ نه پس بیرته پر ژوند کېدلو باندې اقرار کوي نو هم صرف تر اقرار د حد پوری دا کما چې کار دې مقصدی کار کول او دا غي د پاره په هر وخت کې سوچ کول فکر کول منصوبه جوړول دا سوچ نشته دا سوچ د خلقو د ذهن نه وتلې دي دغه سوچونه چې د سهار په ټیم کې هم سوچته د بیګا په ټیم کې هم سوچته د شپیم کې انسان رايخ شو سوچ کوي یا د کم خلقو یو بل سره میټینګونه کیږي نو دا غو میټینګونو او دا غ سوچونو او دا غ فکرونو ټول توجه دقه د دنیا د ژوند تر حد پوری منحصر او بنده کما حال زلی دی کم محنتونه دی کم تکلیفونه دی کم مشقتونه دی کمی گرمای دی کمی سردی دی نو که یسو کې نام وای حقیقت هم داده واقع هم داسی دا نفس الامر هم داسی ده چې دغه کې خلق رکاو کړل دي او پدې کې خلق خلول دي نو داسې غونه شي ده چې په یو ټیم کې هغه هم کې او دام کې دا ډېره مشکله ای نو الله مونږ تداویل چې غیر ضروری او غیر اهم کې منخلا کسوګ اعتراضات کوي با کسوګ تنقیدات کوي با کسوستا توجه اړای لګیا دي خو تا خپل مقصد پیژنه او مقصد ته په منډه باندې راشه مقصد ته او پیژنه اول خو د مقصد پیژندلم یو ګران کار دی چې مقصد سره زما د ژوند څه مقصد دی زه د دنیا ته الله شي لرا لګلم نو اول خو دغه پیژندلم یو مشکل او ګران کار دی نو اول وخت دغه او پیژنه دا قران سنت سره پیژندل کیږي نو قران سنت سره زمونږ حال دا دی چې هر چاته معلوم دی چې زمونږ صلاحیتونه په سبان دي سرب کیږي زمونږ د اخو وختونه په سکی سرب کیږي عمر گیران مایا عمر گیران مایا درن صرف شد تا چې خورم سوی پچ پوشم شتا هغه بیش قیمت اجوان هغه قیمتي سرمایا هغه دې کې صرف شو چې د وړي بس خورم د جمی بس غندما اولان دغه کې نمونږ تار چاته معلوم دی خپل ځان چې زمونږ هغه وخت پس کی صرف کیږي صلاحیت پس کی صرف کیږي مال دولت پیسې پس کی صرف کیږي
کومه ایسه ځان لزه داسې ژوند لا چې نه ختمیږي نو بس داسې ژوند دی چې څه انتهایی نشته نه ختمیږي هغې له څومره وقت دی ما سره څومره سرمایه ما صرف کړله په هغې څومره صلاحیت څومره سوچ او دا بے اعتبار ژوند بے اعتماد ژوند بالکل سه اعتماد پې نشته یقیني طور سره دا څوک نشي ویلی چې زما ژوند به ګنټه پاتې او دو پاتې او ورځ به یې او کال به یې میاشت یقیني داسې څوک نشي ویلی داسې بې اعتماده ژوند دی هغې دپاره کمې منصوبې جوړېږي هغې دپاره کمه هلې ځلې زمونږ دي هغې دپاره زمونږ کمه صلاحیتونه صرف کېږي الله مونږ ته لار ښیي مقصد یې مونږ ته ښودلی او هغه مقصد دپاره مونږ ته وایي چې فاستبقوا الخیرات سار چې خلق راپاسي نو چا یو منصوبه د شپې نه جوړه کړي سار له هغې ته عملي جامو راغوندئ نو څوک یو طرف ته روان دی څوک بل طرف ته روان دی څوک څه کوي څوک څه کوي چا مخ یو طرف دی چا بل طرف ته خو فاستبقوا الخیرات تاسو نیکو طرف ته سبقت وکئ مخکیوالی وکیا نیکو طرف ته چې دا مقصد د ژوند دی هغې ته سبقت وکا هغې ته مخکیوالی وکا نو دا خبره چې دا سبقت څنګه شوی و د نبی علیہ السلام سیرت د نبی علیہ السلام ژوند دا به ته زده کې تا ته پته ولګي او د نبی علیہ السلام نه پاس بیا چې د نبی علیہ السلام کم شاگردانو کم داغه تعلیم یافتو داغه د صحبت او د ملګرتوب نه پیدا غستون کیو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین داغو په ژوند باندې به سوچ کې او داغو په حالات باندې به سوچ کې چې هغه څنګه سبقت کړو نو ځکه الله داغو بارک یو فرمایل والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اغا مخی کیدن کی سبقت کون کی اولنی مهاجرین کم داسری انصار کم داسری والذین اتبعوهم بإحسان او آکسان چی دیو پسی ورپسی شو دی دیو تابیداری کئی بخی طریقی سرا او دا سرٹیفکیٹ سے میلاو شو انعام سر رضی اللہ عنہم اللہ مدیو ناراضی وی وردو عنہ دیو مد اللہ ناراضی وی دا بسمانی سابقون الاولون چا اللہ ورطوی چی فاستبقوا الخیرات نیکو طرف تا سبقت و کئی سیالی و کئی رامخ کے شئی نو پدے باندې هغه عمل وکړلو نو نوم دا هغه جوړ شو السابقون الاولون سبقت کوونکی او مخ کې میدان تراتلونکی په کمالات علمیو کې عملیو کې کمالات علمیہ مقصد پی جندل عملیہ پاغي باندې بیا عمل کول دو خبرې دي رونو مقصد پی جندل چې مقصد سره دا پی جندل په صحیح طریقې سره نبی علیہ السلام هم دغه مهنت اول وکړلو چې مقصد خلق تخکار شي مقصد پیجنی نو کمالات علمیه شو او عملیه بیا په باندې عمل کول میدان د عمل کې هم بیا دغه سي داغه سبانزي مخکې جمعه کې سبازي نمونه دغه ذکر شوی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ داغه معمول سو
معمول میداو چې د جمعې په ورځ د ټول نمخ کې براتلو دا نمخ کې جمعه او مسجد ته څوک نشو راتلی ځکه دا علم په یو خبر راغلی و چې څوک د ټولو نمخ کې راشي داغه ثواب څومره دی فکأنما قرب بدنه لکه یو اوخ چې خیرات کی نن زموږ د خیراتونو سال دی ټول هغه رسوم طرف تاوړي یو او خیرات کول دا هغه چا ثواب شو چې اول نمبر کې مسجد تراغه د جمعې په ورځ او دویم نمبر کې چراغلو فکأنما قرب بقره لکه یو غوا چې خیرات کی واه او دریم نمبر کې چرشی فکأنما قرب شاتن لکه یو ګډه سیرلې چې خیرات کی نو دریم نمبر کې دغه شو سلورم نمبر کې چرشی فکأنما قرب دجاجتن لکه یو چرګ چې خیرات کی دغه صدقه وکي او پنځم نمبر کې فکأنما قرب عصفورا لکه یو چنچنی په مقدار خیرات کی وکي یو روایت کی داری بل روایت کې شپږم راغلی د بیزه انډي د بتی ذکر شوی خو بهرحال ایک نمبر کې د اوخ قربانی ده او دویم نمبر کې د غوا نو عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا مقصد پی جاندل او پری به عمل کولو اول براتلو نیو موقع دا سرالا چې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ جمعه تراغه نو درې کسان تی مخ کراغل نو ځان سره خطاب شروع چې رابع اربعتين تسلورم مقام کرالی وما رابع اربعتين ببعيد او دا سلورم مقام کرات الله سمر لري خبره ده دومره هغه خپاو چې دا سمره لري وتم نه موږ سوچ نه راځي دا مقصد موږ پیژن نه چې لا مخ کې تک کیسه ثواب دی او مخ کې تک په شریعت کې دا مقصود دی ټول اول بزان حاضره مخ کې برازي اول برازي په دې اړه چا پوی نه دا چې جمعې پورز اذان وشو نو رستا چې سکار کې پکور کې بهر د حرام خرڅول حرام اغستل حرام خوړل حرام سکل حرام خوب کول حرام بلکې که چا معمول دا جوړ کړی کتابونه لیکي چې دین روست دی همیشه او دس کوي دا هم حرام دا مقصد چا پیژندل نو تا والله مقصد پیژنه نو ډیر دا دې مونږ او پیژاندو تاسو مو اوریدو کایخ یې یالا خو عمل بسو کوي بیا عمل بیا سو کوي بیا وګړی شو دی غړی ته ګوري لاشته ټیم لا 10 منټ شتي لا 15 منټ شتي لا د دوی مازان نه نشه کور ناس او مصنوعي باندې امزان لکتلی مصنوعي عذرونه امزان لکتلی و سړیا دې مصنوعي عذرونه خو بدل دي توقع چې تاسو سو تاسو ګول نه وخت یاره دې چلو دې خو الته بسکه بیا الته بسکه پدې یو عذرونو تنخلاصيږي نو صحابه دغه شان او سابقون الاولون سبقت کون کی په کمالاتو علمی او عمل یو کې اول به مقصد پی جاندلو نو بیا په عمل کولو فاستبقوا الخيرات نیکو ترامخ کی شا مقصد ستاده ده سبقت وکا سیالی وکا نه دنیا په امور کې شته سیالی سبقت شته دی خو موږ دین رسته کړیو کنه مقصد دا غیر مقصد ښکار شوی دی او کم چې غیر مقصد دی نه غته موږ مقصد ویلې دی او د خلق زین کې هغه مقصد نو هغه کی چاکته دا بستانه په خپل پوت کی دا خبرې زین کې زموږ ناراضي د جهاد ته موږ رسول آیات مقصد هم داو چې غیر ضروری خبرې پرېدا مقصد خپل وړاندې بوزا هغه پیجنا هغه ته سبقت کو مخکواله وک نه بار دعا وکړه چر سره ځان ته دعا وکړي چې الله
زما د ژوند کم مقصد دی دا ما ته وخی او بیا په مال عمل راکړي. دا هر سړی د ځان دعا وکړي چې دا زه څه کېږم، زه پیدا سلیم مقصد زما سره زه څه کوم چې په دې ته پوه شي. بیا په خپله چې انسان مقصد وپېژني بیا سردی پاکي حایل نه واقع کېږي، ګرمي پکې حایل نه واقع کېږي، بل کار پکې حایل نه واقع کېږي، بیا راتلی شي. خو مقصد ته نه پېژنې بیا نه وپېژنې لیکن عمل ها هو کې بوځي، ها ها کې بوځي، ها ها کې مونږ شی بیا یو. الله دې معافي وکړي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.